من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د غیر عقیدیرو غیرتمندو په دین مینو مسلمانانو ورونو زموږ ستاسو دغه نوې جلسه او پروګرام ستاسو په دغه علاقه کې قاری ثناء الله صاحب حافظه الله د ډېر وخت راځي خدمت کوي ستاسو بچو ته دین ورښیي قرآن ورښیي هغوی ته خپل دین او تهذیب ور زده کوي دغه علاقه کې د څو کلونو نه مسلسل هغوی خدمات کوي نن ستاسو په دغه علاقه کې دغه د مدرسې جامع عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغې افتتاحي پروګرام دی محترم سټیج باندې علماء کرام تشریف فرما دي مر مخکې هغوی تاسو ته بیانونه وکړله خصوصا زموږ استاسو د ټولو دروند مشر شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حضرت الله جان صاحب دامت برکاتهم العالیه چې د هغوی پلار نیکونو پوره خاندان په د پوره ضلع باندې خصوصا په دغه خاص علاقه باندې د هغوی د توجهاتو برکت دی چې په دغه علاقې باندې هغه علما بیا منتش مجاهدینو مسکن او علاقه ده په دغه علاقې باندې نن موږ او تاسو د دین او د اسلام سره کاشنا یو نو هغه د حضرت مفتی صاحب د هغوی د خاندان برکات دي د هغوی جدوجهد دی د هغوی هغه محنتونه دي الله رب ذوالجلال دی د هغوی دغه توجه د هغوی دغه سایه په موږ او تاسو ټولو باندې قایم او دایم وساتي امیر ووایي محترم هغوی خپل قیمتي ملفوظات ذکر لله محترم وخت هم ناوخته دی دیو جن نظر مدرسی په حوالی سره سو خبر ستاسو په وړاندې عرض کوم انشاءالله محترم دینی مدرسې او جوماتونه دا زموږ ستاسو د مسلمانانو د دین او د قرآن د حفاظت مرکزونه دي دینی جوماتونه او مدرسې دا زموږ ستاسو د دین اسلام د حفاظت د هغې د نشر و انشاءات چوڼۍ دي د هغې کلاګانې دي دغه دیني مدرسه ده دغه جوماتونه دي درسګاهونه دي چې د دین ټولې شعبې آبادي ساتلې دي چاهي هغه شعبه د جهاد ده چاهي هغه شعبه د دعوت و تبلیغ ده چاهي هغه شعبه د اسلامي سیاست ده چاهي هغه شعبه د تصوف ده دیني مدرسو مسجد د رضګاه د دغه ټولو دپاره د مور حیثیت لري دا د مور کردار ادا کوي دیو وجه نن د دغه مدرسې د افتتاح په موقع باندې موږ او تاسو به د دې خبرې عزم کوو چې حالات هر څنګه وي مشکلات هر څومره وي خو موږ به خپل دیني مدرسې مساجد او درسګاهونه آباد ساتو انشاءالله د مال په قیمت سره کوي د جان په قیمت سره کوي د اولاد په قیمت سره کوي دغه دیني مدرسې دغه درسګاهونه او مساجد به په هر قیمت په هر صورت باندې آباد ساتو انشاءالله العزیز ټول وایي انشاءالله وبزور انشاءالله دینی مدرسې که قایم وي دغه درسګاهونه که قایم وو د دین ټولې شعبې به ورسره ژوندۍ وي انشاءالله لیکن که کله دیني مدرسې کمزورې شولې دیني مدرسې هغه د زوال شکار شولې دې درسګاهونو باندې الله دې کې خزان راغی بیا به زموږ د استادو را روان نسل هغه د اسلام سره ناشتا وي د دین سره به نابلد وي د قرآن سره به ناشتا وي دې وجه نه محترمو دغه مدرسه دا به موږ او تاسو دغسې ژوندی کوو دې ته به جسماني ترقي هم ورکوو دې ته به روحاني ترقي هم ورکوو د دې ټول ضروریات به پوره کوو ځکه دا زموږ دغه مدرسه که آباده وه بیا به زموږ او ستاسو بچي دلته مستقبل کې هغه مسلمانان بچي وي هغه به دینداره بچي وي هغه به د مور او پلار ادب او احترام به پکې وي هغه بچي به بیا د اسلام او د قرآن سره بلد او اشنا بچي وي انشاءالله او یقینا دیني مدرسو دا یو تاریخ دی دا راوي او ماضي ده ځکه هغه تفصیل شروع کوم شاید کې څو ګنټو کې هم ختم نشي صرف دو درې اشارې ستاسو په وړاندې عرض کوم چې خبره ستاسو په ذهن کې راشي تاسو وګورئ
دا 1857 جنگی ازادی زمون استاسو مسلمانانو د تاریخ خلیج انقلابو د جنگی ازادی کی مساجد اغوران شویو منبر و محراب شهیدان شویو تا مساجد و مناری پزمک را غرزیدلی وی دا اللہ اکبر اگر ناری و صداگان خاموش شوی وی یو طرف تا طالبم حرالو سماد درس و درسیاب سکیگی یو طرف تا اگر دغم مساجد و مدارس دوبارہ قائم والدام چلنجو اسلام اگر گلشن چپاقی باندی آغیار راغلی و داغی حفاظتم چلنجو تا مسلمانان و تحظیم محفوظ ولم چلنجو پدغه وقت کی دویم طرف تا دا انگریزان راغلی ہو تو مسلمانانو کی زیب زیب پدغه حالاتو کی لگیاو اگر پا قرآن و اسلام باندی تقریرن تحریرن اعتراضات قبل دی وقت کی رچا ذہن ناغستلا چه بدی وقت کی با اسلام محفوظ باتشی مستقبل کی بری صغیر مسلمانان دا مسلمانان باتشی لیکن تاسو تاریخ حجت کئی نن تاریخ دے خبری گواہی برکئی نن تاریخ دے خبری اگر گواہیان بخبل سینہ کی محفوظ کلی دی چه اگر حالاتو کی لدغه ټول مشکل حالاتو لدغه تکلیف ده حالاتو مقابله کړیوا د اسلام مقدمه لړاو کړیوا اسلام محفوظ کړیو زموږ دین او تهذیب محفوظ کړیو هغه وخت کې دا ټول جنگ دا یوی دینی درسګاه دا یوی دینی مدرسې کړیو چې هغه مدرسې او درسګاه ته د علوم دیوبند ویل شي محترم د یو انار د ونې د لاندې شروع شوی و درځنن ممتاز نه سو درسګاه هیڅم نو یو انار ونوا دغه دلان دي شروع وکړه یو استاد مولا محمود نامه وا یو شاګرد محمود نامه وا بسم الله وکړه هغه وخت کې چې ذهن ته نه راتله چې دیوبا دومره مقدمه جنگ څنګه کوي هغه په ذهن کې نه راتله چې دیوبا دومره کفر مقابله څنګه کوي دیوبا مسلمانانو تهذیب څنګه محفوظي لیکن محترم وخت ثابت کړه هغه یو درځه په دغه صدې کې د امت مفسرین ورکړي دي محدثین ورکړي دي فقهای ورکړي دي مجاهدین ورکړي دي غازیان ورکړي دي شهیدان ورکړي دي نن موږ تاسو د بری صغیر مسلمانان موږ تاسو کې د الہاد او د شرکیاتو نه پاک عقیده لرو د بدعاتو نه پاک اعمال کوو به موږ تاسو د بری صغیر مسلمانان دا یو درسګاو مدرسې احسان مندي محترم او دا حقیقت دی که زمونږ تاسو دین محفوظ دی دا دغه اهل حق علماء لرغم رسول برکت دی قسم دی په کومه معاشره کې چې دا اهل حق علماء پاتې نشي مدرسې پاتې نشي دا درسګاهونه ختم شي هغه خلک خپل دین او تهذیب کله محفوظ نشي ساتلی تاسو تاریخ حجت کوي در بخارا حالات وګورئ سمرقند وګورئ بغداد وګورئ دا زموږ تاسو مسلمانانو د علم مرکزونه تیر شوي زمانه کې لیکن دا په وخت کې د یو انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب نه دا درسګاهونه ختم کړل مدرسې ختمې کړلې نن تاسو ورشئ یا خو هغه بغداد او هغه علاقې وي چې مسلمانانو ورباندې فخر کوو لیکن څه وخت راغی چې دا درسګاهونه دې ختم شولو دا اهل حق علما درویشان ورته ختم شولو یقین وکړئ نن تاسو ورشئ هغه خلک مسلمانان دي خو د اسلام سره نابلد او ناشنا دي شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتو په خپل سفرنامه کې ډېر مدمخ لیکي وایي زه بغداد ته لاړم ما د هغه حالات وکتل د هغه مسلمانانو رسم و رواج طور طریقې درسګاهونه مې وکتل شیخ الاسلام لیکلی دي ویل هغه خلکو کې د اسلام هیڅ قسم اثار په نظر نه راتلل دا پته نه لګېده د مسلمانانو هم دي که نه دي ځکه تاسو که ورسئ دا وایي شیخ الحدیث چې وایي شیخ الحدیث حضرت شیخ صاحب دامت برکاتو مولا علی ناست دی دا وایي شیخ الحدیث هم دا ګیره برید خرولي انګریزي اختانه جوړ کړي پین شټه اغوستې ټایي لګولي پته نه لګېده مسلمان هم دی که نه دی قدر وکړه د مدرسو د دې علماو دا په ټاټه او چټایي چې ناست الله الله کوي علامه اقبال صاحب رحم الله هغه وخت کې ویلي ویل دا مدرسې دا درسګاهونه مه چلئ دا په خپل حالت باندې پرېږدئ ځکه که دا ختم شو مستقبل کې زما ستا نوی نسل به مسلمان پاتې نشي بلون به مسلمان دی شیخ الاسلام وایي ویل هلته مې چا نه تپوس وکړو هغه پخواني درس کې چېرته مدرسه نشته دی چې دا پخواني اثار پکې ګیرې پګړۍ دی ویل ما ته بغداد کې وزیره وښودو چې ته هلته لاړ شې څه نه اثار شته دی پوره هلته هم نشته ویل زه چې راغلم ویل مدرسې ته ورغلم درسګاه ته واقعي دلته څه نه اثار وو ویل هغه محترم صاحب یې ګیره وه دلته د چا ګیرې نه وي سپین ګیره وو
ما سره ملاقات وشو ما ته خپل تعلق وکړ پاکستان د پلانکی علاقې د دې مدرسې سره تعلق ساتم حدیث د مدرسو د نظام ترتیب دا ورته بیان کو شیخ الاسلام لیکي ول هغه عالم ما ته تفصیل بیانو د مدرسو د پاکستان ول دې جړل دومره جړل دا ګیره په اوخ باندې لمده شوله بیا چې زه واپس راتلم ما ته وی د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایا او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت او دولت مونږ په بغداد ولته راکړیو مونږ نه قدرې وکړه رب نه غنیمت واغستلو نن په سرو سترګو جاړو خو هیڅ نشو کولی مسلمانانو د پاکستان مسلمانانو الله د علم او مدرسو د نعمت او تاسو د درکړې خبردار تاسو نه قدرې ولکې ون رب د تاسو نه مواخلي به تاسو زمون په شان په سرو سترګو جاړې خو هیڅ وبلاس نه درسي قدر به کوي ان شاء الله ټول وای ان شاء الله دې قدر به درسي ګورئ حکومتونه د دې سره تعاون نه کوي چې موږ تاسو اول نمبر دیو ته ضرورت فراهم کړو د بلډینګ هم وکړو زموږ ستا بچي به کې سبق وایي حکیم علومت حضرت مولانا شبالی تعمیري صاحب رحمه الله د هندوستان کې په هغه ډېر لوی عالم تېر شوی دی په هغه زمانه کې یو د سروندۍ کې خطاب کړی دی مې مخکې کال هغه کتاب کې بیان کړو نو اخره کې خلکو دوی زه خبره تاسو سره نقل کوم وایي که تاسو به دې تنګ شوي یاره مولایان دي یاره خو بس د سروندۍ دي جلسې دي پیسې راوړئ چاندې راوړئ مدرسه جوړو د مدرسې ننګر ضرورت دی دا ضرورت حکیم علومت هغه خلکو ته وایي مسلمانانو ته که تاسو تنګ شوي موږ در سره نن عهد کوو راځئ نن نه پس به موږ تاسو نه پیسې نه غواړو چاندې به نه غواړو که تاسو تنګ شوي په دغه چاندو نن نه پس به در سره نه غواړو لیکن موږ له د یوې خبرې ضمانت راکړو موږ به دا مدرسې بندې کړو طالب وو نورې به نه جوړو دا شته به هم بندې کړو لیکن تاسو نه د یوې خبرې ضمانت غواړو حکیم علومت هغوی ته ویلي هغه زمانه کې زه تاسو ته د میډیا په دغه وخت کې چې د کفر یلغار دی له هر طرف نه د مسلمانانو د بېدینه کولو کوششونه شروع دي اسلام باندې د الحاد حملې شروع دي مستشرقین لګیا دي د حدیثو نه انکار شروع دی د الله د وجود نه خلک انکار طرف ته لاړه د پېښور کې د کالجونو یونیورسټو ته ورشه یقین وکړه پروفیسران دي د الله وجود نه مني وایي دا کائنات خپله پیدا شوي دي دا یوه مدرسه خو نه مني چې خپله جوړه شي کمره د جوړه شوې ده د کړکۍ هم د دروازې هم د لیټ لګېدلی دی قالین خورو شوی دی ته نه منې چې دا دومره ترتیب منظم ترتیب سره دا په خپله وشي لیکن هغه کمقله دا دومره لوی کائنات د الله ګوري دا دومره لویه دنیا ګوري دا په خپله پیدا شوې ده په خپله چلېږي دې تعلیمي ادارو ته ورشه 40-50% نوجوانان زموږ ستا په مسلمان ملک کې د الله د وجود نه انکار طرف ته روان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو انکار طرف ته د ملا په جامه کې خلک لګیا دي کوشش کوي په دې حالاتو کې حکیم علومت هغوی ته ویلي زه تاسو ته وایم موږ مدرسې بندې کړو لیکن تاسو کې څوک موږ ته د دې خبرې ضمانت راکولی شي چې که موږ دا مدرسې بندې کړو دا درزیونه جوماتونه بند کړو نو آیا روان نسل به مسلمان پاتې شي زه تاسو ته وایم چې مسلمان به پاتې شي تر روان به په خدای کره موجوده دي پاتې شي دا خو لږ لږ محنتونه کوششونه یو طرف ته کړو کفر دي بل طرف ته زموږ علما مدرسې لګیا دي وسایل نه لري اسباب نه لري طاقت نه لري میډیا نشته دی لیکن الحمدلله هغه جنګ یې شروع کړی دی هغه زمانې نه شروع تر اوسه پورې شروع دی تر قیامته به شروع به وي زنده‌باد هغه خلک دي مبارک هغه خلک دي خوشنصیبه هغه خلک دي چې د حق او د اهل حق ملګرو وګرځېدل هغوی د کفر مقابله په څه نه څه درجه کې ورکړله خپل مال په ذریعې سره د علماو ملګرتیا یې وکړله د هغوی په څنګ کې ودرېدل د هغوی صفونه یې مضبوط کړله خپل بچي یې ورته راولېږل د کفر د پراپیکنډو نه ځان وساتلو د هغوی د دغه منصوبو نه ځان محفوظ وساتو د علماو دښمني یې ونه کړله د قاریانو دښمني یې ونه کړله د مدرسو دښمني یې ونه کړله یقین وکړه په 14مه صدۍ کې دغه خلک زنده‌باد او مبارک خلک دي کوو به ملګرتیا انشاءالله کوو به اول خبره د دې سره به تعاون کوو انشاءالله العزیز کوو به ورسره ګورئ حکومتونه داسې ځایونه کوي تاسو ته پته ده حکومتونه په یو علاقه کې لس سکولونه درته وباسي لیکن یو مدرسه جوړول خو څه کې برداشت کوي نه درته رسه په دې علاقه باندې په دا ټوله پټه باندې د ټولو مشهوره مدرسه حضرت مفتی صاحب دي ده د هغه زمانې پخوانۍ مدرسه ته ورسه تاسو ته وسو کې د حکومت یو روپۍ تعاون در سره شته نشته دا زموږ استادو په دې چاندو په دې زکاتونو په دې صدقاتو خیراتونو باندې چلیږي
په دغې سره دا دین ژوندی پاتې شوی دی. او ما مخکې وویل دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودی کېدو اولنۍ چانده په دې کې چا اچولې وه چې کله شروع کېدله مولانا حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نعمتي مولانا دارالعلوم دیوبند بنیاد چې چا ایښی دی. دی په سوچ کې و پریشانۍ کې و په دې حالاتو کې مدرسه ورڅنګه جوړوي. اوس قاري ثناء الله صاحب به کوم ځای نه پیسې راوړي هغه ستاسو بچو ته دلته دین ښایي خدمت کوي نو هغه که اوس پیسې به کومه نه راوړي. دې وخت کې مدرسه وه هغه څومره حالات چې وو په دې کې مدرسه جوړول ډېر مشکل کار دی. یو ځل په سوچ کې دی فکر کې دی دغسې دا کله کله په ناسته باندې انسان باندې دغسې خوب غونته کیفیت راشي. دا خوب غونته کې به دا ناسته خوب کې ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها ورته راځي 10 روپۍ ورته به لاس کې ورکوي ورته یې قاسمه پریشانه کېږي ما الله به انتظام وکړي دا روپۍ ته به چنده کې قبول کړي لاس کې واغستې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته راځي 2 روپۍ ورته ورکړي ورته یې دا چنده کې قبول کړي الله به انتظام وکړي. دی چې بیدار شو په دا لاس کې ورسره 12 روپۍ ورسره الله والا خلق علما وایي په دا خوب کې 2 خبرو ته اشاره وه. یو دا د دیني مدرسو دا خدمتونو د جوماتونو د دې د حکومتونو نه واخیستلی شو مستقبل کې دا مدرسې به د دې غریبو خلکو په دا معمولي 15 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ لاک روپۍ د دې په چندو باندې به چلېږي مستقبل کې. دویم نمبر د ډېرو پاکو پیسو نه شروع وشو. دلته الله خبیث مال نه قبلوي پلیت مال نه قبلوي. ستا مال چې الله دلته قبول کو شکر ادا که ستا مال پاک مال دی. مال چې الله دلته نه قبلوي توفیق الله نه درکړي وچاړه په خپل ځان باندې څه کمی راپکې دی. زما په مال کې څه خبره دغسې مشتبه چې د هغې د وجې نه زما مال الله دلته نه قبلوي. دی دا 12 روپۍ ورسره وي. هغه شورا ملګري وو ډېر لوی لوی خلک وو. دوی ته یې را کیسه وکړه 12 روپۍ ورته ویل دا راسره دي او ویې ورته ویل دا غیبي اشاره ده انشاءالله الله به انتظام کوي. ویل خبره چې بهر ونه وځي د د بیبي خو خبر څه ووه او د زنانه چې خبر چې تاسو ته پته وي بیا ټوله دنیا خبرېږي. ورته وویل دا خبره مه کوه کوې. دې وخت کې دیوبند دا د علاقې نوم و 30,000 آبادي وو پکې خالد طیب صاحب رحمه الله لیکلي دي ویل په دې کې هندوان هم مسلمانان دا خبر په 2-3 ورځو کې خور شو. د دیوبند مسلمانانو زنانه وو د دیوبند علاقې دې د خپل غاړو کالي هارونه رالیږلي د روم دیوبند اولنی بنیاد په هغه کالو باندې شوی دی په هغه زیوراتو باندې جوړ شوی. هسې تاسو سوچ وکئ دا د 1866 خبره ده نن 2020 دی په منځ کې تقریبا 9.5 کاله خو شاته تېر شوي دي سره پاسه. دا کومو مدرسو چې دا کومو زنانو چې خپل د غاړو کالي رالیږلي وو هغه نشته دلته نه تللي دي خبرونه یې پته نه لګي. دې زمانه کې به دغسې زنانه وي د عیش و عشرت ژوند به یې تېر کړی د خوشحالۍ زندګي به یې تېره کړې. یقین وکړه هغوی دنیا کې نشته دی دا نور هم نشته دی. چا چې د غاړو کالي رالیږلي وو زیورات یې رالیږلي وو. لیکن ته ګوره په دا دغه دارالعلوم دیوبند وه دا د دې بری صغیر کې چې څومره دیني مدرسې دا د دې ټولو مور ده دا د دې ټولو مرکز دی. څومره د جهاد قابلې څومره د دعوت و تبلیغ قابلې څومره د تصوف مرکزونه څومره هغه د علمای حق په سیاسي میدان کې کار کوي څومره د دین شعبې چې دي دا ټول له هغه یوې مدرسې فیض و چې په دغه بری صغیر کې هغې دیني جنډه اوچته کړې وه. دا دغه ګلستان یې تازه ساتلی و قایم یې ساتلی و. قسم دی نن هغه زنانه خو نشته دی دنیا کې لیکن نن که په دغه یو مجاهد جهاد کې په دغه بری صغیر کې یو تبلیغي مبلغ تبلیغ کوي یو مدرس تدریس کوي یو صوفي په خانقاه کې الله الله کوي. قسم دی هغه زنانه د یو سره شریکه ده اجرونه ثوابونه هغه قبرونو ته وررسېږي. قسم دی زه به دعوې سره وایم زنده باد همدغه زنانه وي. هغه نورې لاړې قصه و ختمه شو هغه زیورات هم چاته پاتې دي کورونه هم پاتې دي جایدادونه هم پاتې دي. قاري ثناء الله صاحب ته دلته حاجي صاحب ځای ورکړی دی. تاسو کې د چا سلونو زرګونو جریبونه ځمکې وي که نه اچانک مرګ راشي سړی ووایي ځمکې ته یې راواچوي دی به ځان سره څه ویسي یو قبر جوړ شي دا ټول بچو ته پاتې شي پته نه لګي بچي به دې پسه کړي هېڅ پته نشته دی بچي به دې پسه کوي هېڅ پته نشته دی. ستا په بچو کې که اهلیت و الله تعالی به ډېره ورکړي تا نه وروسته. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله چې وفات کېدو چاول هم دقه ته به څوک ویل عمرې بچو ته هېڅ پرې نه ښودل هغه ورته ویل ویل ما خپلو بچو ته د رب دربار ورښولی دی ما بچي کې زما نه وروسته نیکان نو زما رب به نه محرومه کوي انشاءالله لیکن زما بچي کې زما نه وروسته زما د رب دربار یې پرېښودو بېدینه و بیا زما بچي نه دي ما ته پروا نشته خپل کار به کوي. د
د دغه زمانې دغه مالدار ګورنر څوک چې ورته خبره کوي د مدینې منورې دغه بچو مستقبل کې د مدینې منورې په کوڅو کې سوال کوو او د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو بچه په دسترخوان روزانه لکونه مېلمانه وزر کېږي د الله په لاره کې روزانه لکونه آسونه هغې قرباني کول وخانه قرباني کول د ځان دپاره د خیرت غم وکړي دې کوړه خټک د علوم حقاني نوم تاسو اورېدلی دی په رابري صغیر کې لویه جامعه ده هغه وخت کې شیخ عبدالحق صاحب نور الله عمر قدو دغه صدی عظیم محدث هغه وخت کې یو کرنل صاحب و د چې به تنخواه واخیستله دا نیمه یې مدرسې ته راوړه نو شیخ صاحب رحمه الله ورته یوه ورځ وی چې کرنل صاحب نیک سړی وکړ ته دا نیمه تنخواه مدرسې ته راوړې نیمه کور ته وایي خیر دی کور ته لږه زیاته وړه ستا به بچي وي کور به دي اهل عیال دی ضروریات به دي وي هغه ورته نه شیخ صاحب ویل زما یو کور د آخرت دی یو د دنیا دی د آخرت دا کور زما د همیشه دی د دنیا کور زما له څو ورځو دی زه ترې روان یم په کار خدا ده چې ټوله مې هلته لېږلی لیکن کمزور یم کم از کم دومره حق کو جوړېږي چې نیمه د آخرت کور ته ولېږم د آخرت د کور دپاره اوسه وکړئ که نه دغه حاجي صاحب چا چې ځمکه ورکړي دا به هم دلته نه ځي اولاد به هم لاړ شي لیکن دی دغسې صدقې جاریه پرېښودل یقین وکړه دا به کله جوړېږي پته نشته دی د چا روپۍ به دې کې لګېدلي چا ځمکه ورکړي دلته به خلک قرآن وایي دلته به قرآن زده کوي بچي به د دې ځای نه فارغېږي قرآن یقین وکړه تر څو پورې چې دا جامعه قایم وي تر څو پورې چې دلته نه څومره خلک فارغېږي ژبه په قرآن خوځېږي دغه حاجي صاحب به سبا ته په قبر کې پروت وي سمه د بس په قبر کې پروت وي د دې اکاونټ نه بندېږي د داسې اکاونټ کلاو کو یقین وکړه چې دا به د ټول عمر دپاره د قیامته پورې کلاوي تر څو چې دا جامعه هغه قایم وي زنده‌باد دغه حاجي صاحب دی یقین وکړه هغې دغسې سودا وکړله چې دې سودا کې نقصان نشته دی په دې کې تاوان نشته دی دا داسې سودا ده د آخرت اکاونټ یې کلاو شو انشاءالله العزیز هغه اکاونټ کې به اوس روزانه په بنیاد باندې اجرونه جمع کېږي انشاءالله موږ تاسو ملاقي والا چې همت وکړو قاري ثناء الله صاحب سره تعاون وکړو دا ځای ورله اوس جوړم کړو انشاءالله کوو به دا که نه انشاءالله جوړو به ورله کم از کم ستاسو ملاقي وګوره د قرآن سره محبت وساتئ او محبت به څنګه کېږي چې موږ تاسو دا جامعې ابادې وساتو دغه قاري صاحبان د دې ملګرتیا وکړو دوی سره په کلکه ودرېږو دوی ضرورت پوره کړو قاري صاحب ته ووایو قاري صاحب ته کښېنه دلته سبقونه ووایه ستا لپاره به زما له اوسه نه کېږي زه به بهر ګرځېم تا له به چاندې کوم راوړمه ستا مدرسه به آبادومه انشاءالله خادمان ځان جوړ یو لوی عالم تېر شوی دی په مدینه منوره کې جنت البقیع کې دفن دی دغلته دغه زوی لیکي جنت البقیع کې چلته خلک دفن کې څو میاشتې پس دغه قبر کلاو کې اړوکې یوباسي سمندر ته یې واچوي دې باندې نور قبرونه به یې جوړوي وایي 6 مهینې بعد یې زما د پلار قبر کلاو کو زما پلار بالکل روغ جوړ معمولي تغیر تبدیلي پکې نه راغلي ویل واپس یې بند کړو بیا شپږ میاشتې پس بیا کلاو کو ویل هغسې روغ جوړ دی وایي زما پلار یې قبر یې 4-5 پیرې کلاو کوم هغسې روغ جوړ دی ویل واپس یې هماغسې دفن کړو ویل چې دا پرېږدي په داسې باندې عرب ووایي هغه بچی لیکي ویل وجه صرف او صرف دا وه زما پلار د قرآن سره محبت ساتو د قرآن د حافظانو سره به دومره محبت به ساتو په خپله باندې عالم دی د قرآن لوی عالم دی د قرآن لوی تفسیر یې لیکلی دی لیکن وایي زما پلار به د قرآن سره دومره محبت و چېرته چې به حافظ قرآن ناست و هغه حافظ قرآن طرف ته به خپې هم نه زغځولې ویل ده په سینه کې قرآن دی ځکه زما پلار ته الله دا درجه ورکړي نو کوو به د دې سره تعاون انشاءالله زه تاسو ته دغسې نه وایم چې څوک دې پاسېږي 1 لاک انعام دې وکړي اعلان دې وکړي څوک دې 50 زره نه دغسې واده درنه اخلمه چې دا مدرسه به مونږ تاسو جوړو ورله لږ کمزوري راغلی په دې کې تاسو د ماشومانو ته نه وایم زه د مشرانو ته وایم جوړو به ورته دغسې نه چې مونږ 150 روپۍ وکړو دا ځای به ورله جوړو چاهې د دې لپاره یو حاجي صاحب قرباني ورله ځمکې ورله دې کې به نور دغسې وي چې په هغه ورله خپله ځمکه هلته 10 مرلې 15 مرلې 20 مرلې خرڅه کړي پیسې راوړي قاري صاحب په دې جوړه کړه ولې پلان کې حاجي ځمکه چې ورکړل هغه حاجي صاحب آخرت ګټلی شي ولې زه یې نشم ګټلی زه تنفس وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون په دې کې سیالي پکار ده مسلمان ته زه چې دا هر ځای نه وي بېګا ته به خپلې کور والا ته ترغیب ورکوم بېګا ته به خپل کور خلکو ته ترغیب ورکوه چېرې پلان کې حاجي صاحب و هغه زموږ نه مخکې څنګه شو صحابه کرامو په دې کې سیالي کوله د یو بل سره موږ دنیا کې کوو هغه مارکیټ جوړ کړو زه به 2 څنګه جوړوم هغه ګاډی واخیستو زه به 2 نه هغه
مستقل چې د مستقبل کوم مستقل سیز را روان دی نه ختمېدونکي هغې کې سیالي وکړي یو بل سره نو چې بېګاله مونږ تاسو ټول په سړو دماغو باندې سوچ وکړو پلانکي حاجي صاحب ځمکه ورکړه زه ولې وروسته پاتې شوم راځئ زموږ له دا ټوله مدرسه جوړه کړم که ټوله نه شم یو کمره خو به جوړه کړم یاره چاردیوالي خو به یې وکړم دومره سیمټ خو به ورته راوړم دومره کار خو به ورته کم از کم دومره خو چې وکړو یو بل نه مخکې شو تاسو شروع وکړئ بیا ګورئ سودا د الله سره ده هغه الله عثمان غني رضی الله عنه یو ځل پسې تاجران راغلله ویل ستا تجارت مال راغلی دی ورته ویل په مونږ یې خرڅ کړه هغه ورته ویل نه بل څوک پرې د دې نه زیاته ګټه راکوي ورته ویل مونږ درله دومره درکوو هغه ورته ویل زیاتېږي 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 عثمان غني رضی ورته ویل نه ما تر دې نه زیاته میلوي هغوی ورته ویل عثمانه اخر مونږ خو د مدینې منورې تاجران یو د دې نه زیاته ګټه تاله څوک درکوي چې دی مونږ ته نه راکړي عثمان غني رضی الله عنه ورته فرمایي ویل هغه الله سره مې سودا کړې دی چې هغه دنیا کې مې یو پاویا باندې ورکوي دنیا کې دې یو لاک روپۍ دې ولګول ته یقین وساته الله پاویا لکه دې په بدل کې دنیا کې هم درکوي آخرت کې به درکوي دلته هم ته یقین وساته الله سره چې څنګه ګمان وکړو هغسې به در سره معامله دا مکمل یقین وساته په دې دنیا کې به الله یو پاویا درکوي خامخا انشاءالله نو سودا کوو دغه الله سره نن څوک څوک سودا کوي ما سره د دواړه لاسونه اوچت کړي چې د زړه نه را سره څوک وایي چې د الله سره سودا د لاسونه دواړه اوچت کړي دواړه لږې پوره پوره اوچت کړي لاسونه خیر کوو به انشاءالله نه نه لږ اواز په زوره کړي لاس مخکې ته کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي چې را روان کال ته موږ راځو او سنه سره مدرسه جوړه شوې د روژې نه مخکې ټیک ده که نه انشاءالله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا